ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين سورہ انعام 8 سپارہ او 142 نمبر آیاتی مبارکہ دی آیاتی مبارکہ کی ہم رب العالمین دا اغی زناورو ذکر کئی چی کم انعام او ساروی رب العالمین دا انسانانو دا پارا پیدا کری دی او اغی حلال گرزولی دی دا بازو خوراک حلال دے او دا بازو حرام دے اغا اللہ واضح کری دی نو اللہ وائی چیزان نپکی خپل تصرف مکوئی ومن الانعام پیدا کری دی اللہ دا سارونا حمولتن بار رون کی وفرشن او چیت قدوالا سارو کے بعضی دیسی دی چاگا بار رون کی دیو دا بار دوڑو صلاحیت پکشتا دے لکا اوخ شو قچر شو خر شو دا بار رون کی زناور دی دے باندے کا بار اڑے نو خیر دے اللہ وی حمولتن خوچے کم دا بار دوڑو دا پارا پیدا ندی پاگی بار موڑا پا غواگانو پسخو پا میخو بارون موڑا دا بار اڑون کی زناور ندی وفرشن او زنی چیت قد والا دی یعنی چاگی کی دا بار دوڑو صلاحیت نشتا دے لکا بیزی وغیرش ولی گڑی و بیزی دا چیت قد والا زناور دی دا دا بار دوڑو قابل ندی نو اللہ وی وفرشن چیت قد والا دی زناورو تا پرش وی زکا چه پرش زمکی تا وی او دام زمکی تا دیر چیت وی و نزدی وی چیت قدون والی زکا ورطا اللہ فرشن ویلے دے یا علماوی چی دے گڑو بیزو تا زکا اللہ فرشن ویلے دے چی دے گڑو بیزو دا ویختونم خلق دا قالینون او پرشون دا قالینون تی رغی پیراش بستری تاوی او دا دی دا ویختونم بستری لمسی و قالینون رغی گی نو زکا ورطا وفرشن چیت قدوالا نو بازی بار اڑون کی دی او بازی دا بار دوڑو صلاحیت پکی نشتا دے کلو مما رزقکم اللہ خورائی دا اغنا چی درکڑی دی اللہ تاسو تا چی حلال کڑی دی اللہ تاسو تا خوراک دا اغی نو چی اللہ دا کم خوراک حلال کڑے دے نو آغا خورائی حلال او حرام الحلال بین والحرام بین حرامم دیر واضح دی و حلالم دیر واضح دی سوک نشتا دے سوک شتا چی آغا حرام و حلال نپی جنی نخورائی آغا چی حلال کری دی اللہ تاسو تا ولا تتبعو خطوات الشیطان تابیداری مکوی دا قدمونو دا شیطان دا قدمونو دا شیطان تابیداری صدا چې الله یو سیز حرام کړی دی او ته حلالوي، الله حلال کړی دی او ته حراموي، نو داسې د ځان نه مه کوئ.
انه لکم عدو مبین، بیشک دا شیطان ستاسو دا پارا دشمن خکارا دے. ثمانیت ازواج، اللہ پیدا کری دی ات جوڑے. زناورو کے اللہ ات جوڑے پیدا کری، کمی کمی. یو قسم د گڑو نه دی، نو گڑو کې یو گڑا یو گڑ دوا، بیزا او پیسه نو دوا، او بل غوا او غویه نو شپږ شول، او بل اوخه او اوخ نو ټول اته شول. د هر جنس نه دوه دوه دي، گڑا او گڑ دوا، بیزا او پیسه دوا، غویه غوا شپږ، او اوخ او اوخه نو اته. نه الله وی دا اته قسمه جوړي دي. تاسو په دې کې بعضې حراموئ بعضې حلالوئ، نو وی تاسو نه تپوس کوم ماله یو دلیل راوړئ. تاسو چې دې کې دا حراموالی راولئ نو د نارینهوالي د وجې نه راولئ، چې کوم نارینهی جو هغه به حرامي، نو بیا خو شپږ پکې حرام شو، شپږ حلال شو. کنه د حرمت چې تاسو راولئ نو د دې مهر مؤنث والی دی. څه دلیل باندې تاسو حرامول کوئ؟ ستاسو نیت دا دی چې مذکرین هغه به حرامي، نو بیا خو شپږ حرام شول او شپږ حلال. کنه ستاسو دا مهر چې دی دا د مؤنث والی پوری چې کم مؤنثی نو هغه به حرامي جو، بیا شپږ حرام شول او شپږ حلال. او کنه تاسو وایئ چې نفس د مور نه کم بچې پیدا کیږي جو هغه به حرامي جو، بیا خو اته واړه حرام شو. نو ستاسو سره څه قاعده ده د حرام والی او د حلال والی؟ نبئونی بعلم، ما ته لږ خبر راکئ. تاسو له دا اختیار چا درکړی؟ په څه قاعده تاسو حرامول او حلالول کوئ؟ او یا خو چې الله دا حرامول نو تاسو ته حکم کړی و، الله تاسو ته وحی را لیږلی دی چې دا حرام کوي او دا حلال کوي. نو د خدای بی انصافو چې څه دلیل در سره نشته دی، نو ولې بعضې ته حرام وایه بعضو ته حلال؟ صایبه و حامه وسیله بحیره نه ځان نه جوړ کړي و که نه، څه د بوتانو په نوم او څو باندې سورلي حرامه وه، د څو پی حرام و. نو الله وی د دې څه دلیل شته چې ما ته وښیې؟ څه وجه د سره شتې؟ ثمانیت ازواج، الله پیدا کړي دي اته جوړې. من الضأن د ګډو نه اثنین دوا، یو مذکر او یو مؤنث. ومن المعز اثنین، او د بیزو نه دوا، یو بیزه او یو پیسه. قلت ورته ووایه اذکرین، آیا دا دواړه مذکر لکه ګډ او پیسه حرم الله حرام کړي دي، امل انثیین یا دواړه مؤنث الله حرام کړي دي؟ لکه بیزه او ګډی حرام کړي دي، مؤنث په حرامي. اما اشتملت علیه ارحام الانثیین، یا هغه چې مشتمل وي په هغې باندې رحمونه د میندو، یا چې کوم شی د مور په رحم کې زیږیږي جو هغه به حرامي، که ګډي او که ګډی. نبئونی، الله وی ما ته خبر راکئ، خبر راکئ ما ته بعلم، په علم سره، بدلیل په دلیل سره راته خبر راکئ. شابه دلیل وښیئ. ان کنتم صادقین، که چریئ تاسو رښتیني نو ما ته دلیل وښیئ. ومن الابل اثنین، او د اوښانو نه دوه، اوښ او اوښ. ومن البقر، او د غواګانو نه اثنین دوه، غوا او غوی. قلت ورته ووایه اذکرین، آیا دا دوه نارینا دا دوه مذکر حرم الله حرام کړي، امل انثیین یا دا مؤنثات حرام کړي دي؟ اما اشتملت، یا هغه حرام کړي چې مشتمل وي په هغې باندې ارحام الانثیین رحمونه د میندو. ام کنتم شهداء، یا تاسو وی حاضره، یا چرته اوس د الله د خوا نه رالی چرته؟ ام کنتم شهداء، یا وی تاسو حاضره، اذ وصواکم الله، کله چې الله حکم کو تاسو ته بهذا په دې سره. حکم معنا امرکم الله، الله به تاسو ته چرته وحی کړي چې دا حرام دی او حلال دی نه.
فمن ازلمو نو اس نشته دی، نه الله حکم کړی دی نه د الله وینا ده، خو معلومیږي دا چې په الله باندې دروغ تړی. نو فمن ازلمو څوک دی ډیر ظالم، ممن د هغه چانه افترا علی الله کذبا چې دی جوړوي په الله باندې دروغو، لیضل الناس د پاره د دې چې ګمراه کی خلق بغیر علم بغیر د علمنا بغیر د تحقیقنا. نو دوه ګناهونه دی وکړل، یو خپل گمراه شولې، یو بل د گمراهی سببم جوړ شوی. دوه ګناه د باندې بار شو، یو خپل ګناه یو د بل ګناه در باندې بار شول. نو دوه نشول. دی وجنا چې مونږ تاسو ته بار بار وایو چې عالم چاته غلط خونه نه کوي، ته وایي کوي زوامه کوي کړه نو ته خبر خو نه یوی غلطه مسله وکړله دا ګناه، بل چې په دې غلطه مسله خلق عمل کوي نو دا ګناه. دوه ګناهونه پې بار نشول. لیضل الناس خلق گمراه کو بغیر علم بغیر د علمنا. دا وړه خبره نه ده چې عالم به په منبر ناسی او دی به مسله غلطه بیان کی، عالم به قرآن ته ناسی او درس په پتا پیټ کی، عالم به قرآن ته ناسی او ذاتیات به د خلکو سره وچیړي، دی به تی الله تپوس نه کوي. عالم من حیث العالم که مسله بیانی دی به الله له جواب ورکي، او چې مسله پتا بده ولګېدله نو شاید چې دا به پتا کې څه نقصان یا هغه نقصان د ځان نه لرکه. دا د عالم ګناه نه ده، دا د قرآن ګناه نه ده. خلقو ته داسې مه وایه چې قرآن په خلقو کې اختلاف پیدا کو. قرآن نه دی پیدا کړی، قرآن ستا امراض بیان کړل، نو تاکې به نقصان نو د ځان د نقصان لرکه. کله چې عالم وعظ او نصیحت کوي پتا چپو لګید نو معلومیږي دا چې تا کې څه کمې دی هغه د ځان نه وباسه. لیضل الناس د پاره د دې چې دی ګمراه کی خلق. نو غټ احتیاط کوئ، یو د سړي ذاتی ګناه، یو بنده دسی د ګناه بنیاد کی دی چې دی بیا مړی او قبر ته د ګناه دغه رسیږي سلی. دی کې ګورئ غټ احتیاط کوئ. دا بحیره او صایبه دا زناور چې رستلیو د دې بنیاد عمر ابن لوحی دا یو کس وړومبې د دې بنیاد یې صایبه وسیله حامه دا زناور راویستل د د بوت په نوم او په د سورلی حرامه ده. نو دا عمر ابن لوحی یو سړی هغه دا بنیاد کېښود او د ابراهیم علیه السلام په دین کې تحریف وکړو، پاغې کې تغییر او بدلون وکړو. نو علما وایي لیضل الناس چې خلق گمراه کوي بغیر د علم نه. نو علما وایي په دې کې هر هغه کسم شامل دی چې هغه د دین کې یو څیز داخل کی او هغه د دین نه نه. نو عالم به تا ته داسې خبره وکړي ځان له آخرت بربادوي چې په دین کې به خبره نی او تا ته به یې کوي او ځان له به آخرت خرابوي. نو عالم من حیث العالم به داسې خونه نه کوي. او عوام علم احتیاط پکار دی چې داسې بنیاد الواد لمک دی چې سبا به ته نه او قبر کې به په عذاب، قبر کې به تنگ بیا تنگ، ځکه چې بنیاد د خپلو بچو له وران یخیو. نو کوشش کوئ الواد ته نیک بنیاد پریږدئ، خو الواد ته غلط بنیاد مه پریږدئ، بیا به تا ته قبر کې تکلیفي. علماو لیکلی دي یو کسو سلیمه یې جوړه کړې وه، هغه وفات شو. نو بچی په خوب کې ولید، نو بچی ته وایي وی ما ته د سلیمان ډیر تکلیف دی ځکه چې بنیاد ما یخیو، هغه خو چلیږي وسو، نو ما ته تی قبر کې ډیر تکلیف دی، دا سلیما ختمه که. هغه بچی خپلو ملګرو ته وی پلار مې خوب کې لیدلی او هغه داسې وي. نو ملګرو ورته وی څه دی خیال دی ختمه یې؟ وی د سره یم نه ختمومه. وی ولې؟ وی چې پیسې دا اخستې نو ده ته تکلیف نه و، چې اوس چې پیسې ظالم نو ده ته په قبر کې تکلیف دی. بیا خو چې ستا الواد لر کي که نه چې دا زما دپاره زما پلار او ورور خپل آخرت خراب کړی و
چې زنن داغه اخرت آباد کم چې هغه ته په قبر کې تکلیف نه. نو کم از کم الواد لنیک بنیاد گدی پلار تب نئی ستا قبر تب اجر در رسیگی. ته د کور مشری الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. دا الواد ستا تابع دی په خپل ژوندانه دی ته ووایه روټۍ په میز مخورئ په درستخوانې خورئ. دا د دواړو جهانو د سردار سنت دی. مشره ته به مړی او ستا کور کې به په دې سنت باندې عمل کیږي، اجر به درته نه در رسیږي. نو دی به ول زر د اشکرای راوړي او د کور د ډیرې د پاسه به یې کیږي. ته ورته وایې دا داسې چلو کو یاره پردو بیټکونو ته به تلل. نو ما وی چې راشه دلته یې وله شروع که ښه دې وکړل نو چې بیا مړ شي نه وبینې بیا به د دې حالات وویني او بیا وسني الواده دا پیسه خبرونه مبرونه ګوري بیا به ته وویني دا به ته نه که خیري ته به بیا خبرونه وویني یوازې. نو دا بنیاد خپل الواد له مږدی. دا بنیاد ورله ولې نږدې چې قرآنونه وله راوړي چې ماسخوتن تلاوت کوئ. دا بنیاد ولې نږدې د نیک سیز بنیاد کې ده چې سبا وفات او قبر ته د اجر در رسیږي. چرته جماعت جوړ کا، چرته مدرسه جوړه کا، چرته د یو غریب په بچی باندې علم وکا، د یو غریب په بچی چرته علم وکا چې سبا مړی او قبر ته د اجر در رسیږي. چرته جماعت آباد کا، جماعت له د رڼا انتظام وکا، سبا به مړی او قبر ته به د اجر در رسیږي. نو غلط بنیاد کې نه دی بیا به قبر کې ډیر تنگ راشي، مزې به د الواد کوي او تکلیف پتاتی. مونږ پلارانو ته وایو تاسو نن د حرام او د حلال تمیز نه کوئ او بچو له را جمع کوئ، سبا به په قبر کې عذاب تا ته میلاویږي، بچی ته خو نه میلاویږي. سود خو تا کړی و، په ناجایزه خو تا بچو له پیسې جمع کړې وي، نن به پې مزې بچی کوي او په قبر کې به سبا تکلیف تاتی. زه بار بار اکثر چې د ملیشه او د دوبۍ کسانې زه دوی ته وایم ډېر احتیاط کوئ، ځکه تاسو پیسې ګټئ او دلته پې ټول کور مزې کوي او ای د ملیشه او د دوبۍ خاوند د سبا به حساب تا سره کیږي، حساب به تا سره کیږي او مزې پې نن ټول خلق کوي. ولې د بل دپاره ځان ذموار پرېږدې؟ نو قیامت کې به حساب الله تا سره بیا کوي. نو بچو له لږه ګټه خو حلاله ګټه چې سپینه ګیره یې او په بینک کې ناسي چې زما منافع شوې ده که نه. ته ورته بابا څه کوې؟ یاره منافع پسې راغلی یم. او که دې ورته ووي چې سود دی نو را ګرمیږي د پسې، وایي دا خو منافع ده. څنګه منافع ده؟ وایي دې پې مخې ته کاروبار کوي که نه، وایي دا منافع ده. نو په سپینه ګیره بچو له منافع راوړي او سبا به قبر کې فأذنوا بحرب من الله. دومره سخته ګناه چې د خپل مور سره په خانه کعبه کې زنا کول د دې نم سخته ګناه ده. سودخوري او مشران باباګان پې اختی. حدیث مبارک کې راځي چې کله بنده 80 و 80 کالو ته ورسی نو الله وی مال حیا راځي چې زه به دله په اور څنګه عذاب ورکوم. نو بابا تا له حیا نه درځي چې الله ستا نه حیا کوي او تا کې حیا نشته، بینک ته ځې او د منافع پیسې راوړې او په دې ال د پټي پولې اخوا کوي او د بل پولې لاندې کوي. د قرآن ټکي نه نیوي چشمې راله وګوره او پوله چې اخوا کوي نو هغه ښه یې نی بیا. نو په داسې حال کې د خپلو بچو دپاره آخرت مه تباه کوئ، خپلو بچو له نیک بنیاد کېدوئ، نیکې ښونې خپلو بچو ته کوئ، ستاسو به پکې خیر وي. فرمایي ومن الانعام پیدا کړي دي داغي سارونه حمولتن بار وړونکي وپرشن او چیت قد والا کلو خورئ مما د هغې مالنا رزقکم الله چې درکړی دی الله تاسو ته، حلال کړی دی الله تاسو ته. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان. انه لکم عدو مبین، بېشکه دا شیطان ستاسو دپاره عدو مبین دشمن ښکاره دی. ثمانیت ازواج، اته جوړې من الضأن د ګډو نه، من الضأن د ګډو نه اثنین دوه، ومن المعز اثنین او د بیزو نه دوه. قلت ورته ووایه اذکرین، آیا دا دواړه مذکر ګډ او ګډ نه ګډ دا ګډ او پیسه
حرم حرام کړي دي الله امل انسیین یا دا دواړه مؤنث حرام کړي دي چې ګډه ده او بیزه ده ام اشتملت یا هغه چې مشتمل وي په هغې باندې ارحام الانسیین رحمونه د میندو نبئونی خبر راکئ ماته بعلم په دلیل سره ان کنتم صادقین که چرې تاسو رښتیني ومن الابل اثنین او د اوښانو نه دوه ومن البقر اثنین او د غواګانو نه دوه قلت ورته وایه الذکرین آیا دا مذکر حرم الله حرام کړي ام الانثیین یا دا مؤنث ام اشتملت یا هغه چې مشتملي په هغې باندې رحمونه د میندو ام کنتم شهدا یا تاسو وی حاضر اذ وصواکم الله کله چې حکم کو تاسو ته الله بهذا په دې سره فمن ازلمو څوک دی ډېر ظالم ممن د هغه چانه افترا علی الله چې جوړوي په الله باندې کذبا دروغ لیضل الناس د پاره د دې چې ګمراه کی خلق بغیر علم بغیر د علم نو د تحقیق نه ان الله بیشک الله لا یهدی القوم الظالمین هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته